أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سپیکر صاحب تاسو کوم ایجنډا ده د آئین او د کم سراوان دی او تاسو کم 26 مای باندې شوی دی، خاص کر په کنټینر باندې چې کم کاس ما کتلو نو زه د دې مذمت کوم او دا زیاتې شوی دی. سپیکر صاحب سره د دې په کورمه کې چې کم حالات دي زه به دا ایوان لږ هغې نه خبر کم چې څه روان و څه وشو. سپیکر صاحب په 12 اکتوبر باندې په کورمه کې کنج الیزی یو علاقه ده په اپر کورم پراچینار کې، الته کې 19 کسان شهیدان شو، 11 زخمیان او په دې کې 3 زنانه او 2 ماشومان بچي چې د مور په غېږه کې یو ماشوم او یا حامله زنانه دا هم پکې قتل شو، شهیدان شو. 12 اکتوبر نه بعد په کورمه کې لارې بند وي، روډونه بند وو. په اپر کورم کې تری منګل، اوسګړی مقبل او بشارا دا د الفاظ ما ته خون نه راکوي د اهل سنت اهل تشیع، خو مجبور یم د خلکو د پوی د پاره د بزه کوم. د اهل سنت کلی هغې ته لارې بند وي او همداسې اهل تشیع چې په کم ځای کې په کورمه کې دي د هغې دپاره لارې بند وي او دا لارې یو میاشت مسلسل بند وي. بیا په کنویه روانې شوې، کنویه روانې شوې او دی فلور باندې ما غوښتنه کړې وه د کمیټې دپاره چې په کورمه کې کوم حالات روان دي، جګړې دي، شیعه او سني جګړې کېږي، خو اوس یو ډېر خطرناک کار روان شو چې د اپس شي په کنوایه کې په خلکو باندې اټیک وشو. د اهل سنت قوم سره فرقې سره تړونکي خلکو باندې، نو دا یو ډېر سخت ریاکشن به د دې راځي. خو افسوس کوم چې هغې نه بعد د هغې ریاکشن بار بار مونږ وینا کړې وه چې راځي به په 21 نومبر باندې د اهل تشیع کنویه چې د لوور کورم او چات ایریا په مندرو کې هغې باندې اټیک وشو، 43 کسان په هغې کې قتل شو او 80 کسان په هغې کې زخمیان شو او بیا ورسره همداسې ماشومان او همداسې زنانه و زنانه په هغې کې قتل شو. سپیکر صاحب په 22 نومبر باندې د دې رد عمل چې کله دې کنوایه باندې اټیک وشو، اول خو زه د دواړو برپور انداز سره د دې مذمت کوم که په اپر کورم کې شوې ده او که په د لوور کورم کې شوې ده. په 22 نومبر باندې د اپر کورم کې اشتعال کې راغلو. ظاهره خبره ده چې یو علاقې ته مړی لاړ شي او پر وژلي لاړ شي، بچي مړه وي، زنانه د چا مور وي د چا خور وي هغه مړه ورشي. هغوی په اشتعال کې راغلو، هلته کې د آرمي چیک پوسټونو ته اور ولګولو او بیا ورسره زمونږ د اهل سنت 7 کسان هلته کې ګیر شو، هغه حلال کړی شو. دومره ظلم چې مونږ ماشومان هم پرېږدو، زنانه هم نه پرېږدو، ځوانان هم نه پرېږدو. ځوانان خو هسې مري، خو نه علما کرام پرېږدو او نه بس. فکر صاحب بیا په دې کې داسې چل وشو چې ما د اسمبلی پلور باندې مجبور یم څو ګروپ یاد کړي وو، تاسو ما زه منې کړی وم خو زه مجبور یم. زینبیون، فاطمیون، مهدی ملیشا اور حزب الله. سپیکر صاحب دا زه دې ایوان سره ما دلته حلف اخیستی دی، زه به هغه خبره کوم چې هغه نن هغه په تاریخ کې پراته وي او د هغې یو شی به ثابت کیږي. د آرمي چیک پوسټ ته اور واچولی شو او اور چې واچولی شو هغه کې پاکستان جنډه راکوزه شوه، هغې ته اور واچولی شو او د زینبیون جنډه په هغې باندې ولګولی شوه. ویډیوز موجود دي، هغه به یو شی ثابت کولی شم زه. هغې نه بر سپیکر صاحب د ورځې
لور کوروم ته خلک کم جلوس و آره مارچ شو لور کوروم ته د لشکرکشۍ ما دې فلور باندې ویل چې لشکرکشۍ کېږي 2000 سپیکر صاحب 2007 نه واخله 12 پورې چې کم واقع شوي وه هغې کې شیعه سني فسادات وو طالبانایزیشن وو ګروپس وو تنظیمونه وو په هغې کې چې کم کورونه وران شو کوم کلي وران شو کوم خلک مړه شو زخمیان شو هغه لانجې پاتې په هغې کې یو مري معاهده یو فیصله شوې وه تاسو مهرباني چې هغې باندې موږ دلته کې قرارداد پاس کړو هغه عملي نه شوه خو هغې نه بعد دوباره لشکرکشي وشوه د مازدیګر ماښام ټایم کې لور کوروم ته خلک راغلو تالو کونج یو کلی دی چې هغې کې 150 کورونو باندې مشتمل او بیا په دویم ورځ باندې بدشاکوټ چې هغې 180 کورونو باندې مشتمل او بیا دې سیټ ته بګن بازار چې 460 دکانونه وو او 1500 نه زیات کورونه په دې ایریا کې بازار کې موجود وو دې باندې لشکرکشي وشوه او لشکرکشۍ کې دا علاقې وسوځېدې جلا او ګراو وشو خلک شهیدان شو مړه شو په دې کې سپیکر صاحب نن ورځې پورې 132 کسان مړه شو او 188 کسان په دې کې اوسه پورې زخمیان دي 450 کورونه دکانونه په دې کې وسوځولی شو او 1500 نه زیات کورونه او تقریبا 10,000 نه واخله 16,000 خلق بیکوره شو سپیکر صاحب اوس تاسو دې نه ما خبر کړئ 10 ورځې مسلسل په دې کې وو اوس په دې کې سیز فایر شوی دی سیز فایر معنا دا دا سپیکر صاحب د بل جنگ تیاری ما مخکې وړاندې ویلي دي چې په کورمه کې کله هم جنگ کیږي چې جنگ نه بعد بیا سیز فایر وشي هغه د بل جنگ تیاری شي خو افسوس کوم سپیکر صاحب چې دې فلور باندې زه بار بار دا غوښتنه کوم دا ډیمانډ کوم چې کمیټي جوړه شي او سی ایم صاحب نه سپیکر صاحب تاسو نه بار بار ما غوښتنه کړې ده چې کمیټي جوړه شي سپیکر صاحب 12 اکتوبر نه بعد ما غوښتنه کړې وه آیا که هغې باندې اکشن شوی وی زما دا 4,500 دکانونه او 1,500 کورونه او دغه 14,000 خلک به دا ولې بېکوره کېدو ډیر افسوس سره وایم چې دا حکومت وفاقي حکومت زما د ریاستي ادارې چې هغه ریاست کې کار کوي ټولې ناکامې دي او فیل دي په کورمه کې سپیکر صاحب زه بار بار وایم چې غټ غټ تنظیمونه دي 3 ډیویژن دي سنټرل کوروم لوور کوروم اپر کوروم چې په لوور کوروم کې اپریشن کیږي په سنټرل کوروم کې اپریشن کیږي د طالب خلاف اپریشن کیږي د زینبیون د فاطمیون د مهدی ملیشا د حزب الله په خلاف ولې اپریشن نه کیږي زه دا ریاست په دې ناکام بولم آرمي چیک پوسټونو ته اور لګیږي او دلته کې ټوله ګیله د آرمي نه کیږي دا څنګه آرمي ده دا څنګه ادارې دي چې هغه په کاڼو باندې ولي د هغې چیک پوسټونو ته اور لګولی شي د هغې په زور باندې هغې نه کسان را خلاصوي چې هغې کې مشهود علي د زینبیون کمانډر و په زور ویډیو موجوده ده په زور یې ونه خلاص کړو او بیا د آرمي په چیک پوسټ باندې د یو ملا سر کیدی وي او مونږه بیا د یو بل کورونو نه پښتو کې یو متل دی چې دونه اواز کوي ښځه خو یې نه دی بوتلی که نه مونږه سپیکر صاحب یو بل نه ښځې بوځو اهل تشیع سنیانو ښځې بوتلی دي او د اهل سنت د اهل تشیع ښځې بوتلی دي اخر دا کمې معاشرې کې مونږ پرته یو زه سپیکر صاحب سوال کوم محنت کوم دوباره دا جولې دغې اسامبلې ته نسم او دا زمونږ د اپوزیشن کم د پارټو مشران دي که څوک هم دي څونه پارټۍ دي خدای ته وګورئ زما د کور مې اپریشن وکړئ او ما مري معاهده عملي کړئ دا توبهیې نه ما نور بچ کړئ غرق شو تباه شو برباد شو دا زما سوال دی نوره بس وایند اپ کوم او شکریا ده کوم خو ډیر زیات ناکام شوي دا ادارې او ستاسو صوبایي حکومت دا ادارې او دا وفاق او دا اپوزیشن کې چې ما سره ناست ملګري دي د په وفاقي حکومت دی دا هم ناکام دي ټول ناکام دي نور مونږ برباد نه کې دا مې سوال دی او دا مې زاری ده